بسم الله الرحمن الرحیم. په مسله د خلق او د کسب کې دا زمون پنځم کلیپ او پنځم درس دی. په دې مسله کې زمون دعوم اظهر من الشمس ته او زمون د خصم دعوه هم اظهر من الشمس ته. عوامو خواصو کې د دې دعوم معروف او مشهور ده او زمون دعوم معروف او مشهور ده. تاسو چې دې خلکو سره دعوه په دې مسله کې لیکي نو داسې به لیکي چې نفي الکسب عن العباد کفر محض. د کسب په ځای باندې کلمه د فعل هم وروړلی شي. نفي الفعل عن العباد كفر محض. او نفي الكسب عن العباد كفر محض ویلیش، لأنه مفض إلى إنكار النصوص الصريحة. دا صغرا شوا دا پارا دا کبرا سهلة الحصول. لأنه مفض إلى إنكار النصوص الصريحة. دا صغراش كبرى دادا. وكل ما هذا شانه فهو كفر محض. وكل ما هذا شانه فهو كفر محض. استنا حدی وسط ساقط کا نتیجہ بدائش. فنفي الكسب فعلا ویلیش، فنفي الكسب عن العباد كفر محض. دا نتیجه شو. نفي د کسب د عبادنا کفر محض دی، ځکه دا مؤدی و مفضی دی انکار د نصوص صریحه وتا. او هر هغه شی چې شان دا وی چې مفضی و انکار د نصوص صریحه وتا نو هغه کفر محض دی. نفی د کسب د عبادنا کفر محض، دا کفر محض دی. پوه شوي په خبره باندې؟ دا به دعوه لیکي د دینه پس به مطالبت نه دا کې ورته وایي ته معنی د صغرا زمای که د کبرا زمای، او کنه د ټول قیاس زمای، او کنه متفق زما صغرا او زما کبرا او زما دی قیاس سره. په دې هر یو موږ دلیل وایو. خان دلیل په صغرا زمون قرآن کریم دی. قرآن کریم کې د 500 نه بر آیاتونه دي چې مسما دي په آیات الکسب باندې. دا غیر انکار لازمیږي. او کبرا خو زمون بدیهی ده کنه. د نصوص صریحه او قرآنیونه په ایمان او انکار کفر دی کنه دی. نو کبرا زمون بدیهی ده. نو نفی د کسب د عبادونه کفر محض شو، زمون دعوه شو ثابت شو. دا د فعل او د کسب نسبتونه بندگانو ته څومره ډیر شوي دي. د کسب ځان ته 500 نه بر آیاتونه دي. تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. هدایت السالکین شریف کې هغه فهرست د هغې ذکر دی. د آیات الکسب پوره ډیټیل او تفصیل پکې ذکر دی. اما درته اشاره وکړه که د کسب په ځای باندې کلمه د فعل وضع کې دغم صحیح ده.
نفی د فعل د عبادنا دام کفر محض دی ځکه دا مفضي دی انکار د نصوصو صریحو ته او هر هغه څیز چې شان داسې وي چې مفضي او مؤدي وي انکار د نصوصو صریحو ته او کفري نو نفی د فعل د عبادنا کفر دی. اوس که د کسب په ځای د فعل اثبات کې د نصوصو صریحو نه بلا ډېر راغلي لکه سورة اعراف ځان سره ولیکئ 155 آیات بما فعل السفهاء. سفهاء نه مراد بعض عباد دي چې د بنی اسرائیل چند اشخاص هغې ته نسبت د فعل شوی صریحي آیت دی بما فعل السفهاء. سورة یوسف 1 هل علمتم ما فعلتم بیوسف نسبت د فعل بندگانو ته صریحي طور باندې. سورة کهف 2 کې راځي وما فعلته عن امری اثبات د فعل پکې ذوالقرنین علیه السلام ځان ته کړی دی. پوه شئ ان نفي د فعل کړي د خو کلمات یې خوښ نو بیا خو فعلته راځي کنه دی خو د خپل ځان د طرف نه مې نه دي کړي کنه وما فعلته من امري. پوه شئ سورة آل عمران کې مرضی اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم نسبت د فعل اثبات د فعل عبادو ته وشو کونش. سورة النحل کې راځي 91 آیت تفعلون. سورة النمل کې مرضی 88 کې. سورة شورا کې مرضی 25 کې. سورة صف کې مرضی 2 او 3 کې. سورة انفطار کې مرضی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور اثبات د فعل عبادو توش په تفعلون مخاطب عباد دی نو نفی د فعل د عبد نبسی کفر محض بی ولی ځکه مؤدی و مفضی د انکار د نصوص صریحه او تا. او داسې ګڼ آیاتونه پرې راغلي چې دا شمار یې نو دام بلا وخت غواړي ښه. سورې صافات کې راځي 102 کې افعل ما تؤمر. بقره کې راځي سورې بقره 88 کې فافعل ما تؤمرون. نو حاصل دا شو چې دعوه به داسې ږدئ چې نفی د فعل یا نفی د کسب د عبادونه کفر محض دی ځکه دا مفضي دی انکار د ضروریاتو د دین ته انکار د نصوص صریحه ته او هر هغه شی چې شان داسې بیا کفر محضی نو نفی د فعل او د کسب د عبادونه کفر محض دی. د دې وجنه د امام ربانی رحمت الله علیه زوی محمد معصوم امام معصوم رحمت الله تعالی علیه هغه مبارک لیکلی دي او دا داسې نه ده چې بیا کله کله دی وایي چې تاسو د صوفیو اقوال پیش کوئ. ستاسو کتابونه هم ته ډک دي فضائل اعمال ملفوظات الیاس دې ټولو کې ما د مکتوبات شریف حواله د مکتوبات معصومیه حواله د احیاء علوم الدین حواله دا ټول ما راغونډې کړي دا ورته به الزامن خودلی شو نو کدی پیش کوي خپل کتابونه ته ډک کړي د دې لپاره بیا دا دلایل دي او کومګه پیش کوو نه وي د صوفي قول په دې کې نه چلی. اگر چې موږ دا په تایید کې پیش کوو دلایل زموږ د شریعت هغه سلور د کم چې اصولیین ذکر کړي قرآن حدیث اجماع قیاس. قیاس نه مراد قیاس مستنبط من تلک الاصول الثلاثه. پوش قیاس د مجتهد یادوم قیاس حق د مجتهد دی. نو محمد معصوم رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمایلی دی چې دا خبره کول چې لا فاعل الا الله لا يتكلم به الا زنديق او صديق
په دې باندې تکلم نه کوي مګر یا به زنديق کوي چې جبريه دي. پرون تاسو ته ما د علمګيري حواله درکړه چې علمګيري لیکلي دي چې حق خبره ده چې دا کافر دي. راواله د علمګيري دغه هغه زمونږ نه پاتې شوی و. دا فتاوی علمګيري د زما پلاس کې شپږم جلد دی، صفحه نمبر 319، صفحه نمبر 319. پوش دا په هامش د علمګيري باندې فتاوا قاضي خان او فتاوا بزازیه لګېدلې ده. نو دلته لیکلي دي واختلفوا في المجبره والصواب اکفارهم. اختلاف کړی دی علماو په فرقه مجبری کې، خو حق خبره ده چې نسبت د کفر د دې ته وشي فی قولهم په دې قول د دې کې چې لیس للعبد فعل اصلا. تاسو پوښی په خبره باندې کړه چې بنده بالکل څه کولې نشي. نو په دې قول او په دې دعوه د دې کې د دې تکفیر دا واجب دی، تکفیر واجب دی. نو محمد معصوم رحمت الله علیه فرمایي چې دا خبره کول چې لا فاعل الا الله د رب کریم نه علاوه فعل بل چا ثابت نه دی، فاعل بل څوک نشتا. هغه مبارک وی چې لا يتکلم به الا زنديق او صديق. په دې جمله باندې تکلم دا په دوه قسمه خلق کوي، یا به زنديق داسې خبره کوي چې هغه جبريه دي، او د جهم زنديقیت درته پرون ما د کتابونو په حواله ثابت کو چې جهمیه فرقه ته جهم ته علماء کافر او زنديق او د خدای دشمن ویلي دي. او د الملل والنحل او د الفرق بین الفرق حواله مې د لدر کی چې دا غیم د عقیده وا چې دا فعل د خپل فاعل ته د عبادت ته مضاف دی مجازن، په حقیقت کې کون کې یو بل ذات دی چې الله تعالی دی. او دغه عقیده په نن زمانه کې د فرقې ریوندی د اهل د ریوند ده. پوش چې زمونږ د باز یاران تبلیغی حضرات ورته وي، تبلیغی حضرات الکه خو ریوندی ورته وای، ریوندی دی کنه. دا حضرت اخونزاده سیف الرحمن رحمت الله علیه مرید یم، ما ته خلق سیفی وی، آلتا مغه سره تعلق دی. پوش عقیده کې ماتوریدی یم، ځان ته ماتوریدی وایم، مذهب کې حنفی یم، ځان ته حنفی وایم. د دې عقیده د جبریه او د دې ته به جبریه وي، د دې تعلق د ریون سره دی، دې ته به ریونډي وي. دې کې څه خبره ده؟ پوښ په خبره باندې. نو یا په دې خبره باندې تکلم صدیق کوي چې هغه صدیق فی الجمله مراد دی. ځکه د تصوف بزرګانو دا لیکلي دي چې فنا د ډېر اقسام لري، فنا د صفاتو او فنا د اراداتو او فنا د افعالو. نو چې کله فنا د افعالو باندې دی مشرف شي نو دغه ځکه دی وی چې لا فاعل الا الله، نو دا صدیق فی الجمله شو کنه. او بیا دغه خبره یعنی دته بیا خپل فعل په نظر نه راځي، بس کله خپل اراده ختم شي، کله خپل صفات ختم شي. ځکه دا صفات د بندګانو دا غوښولال د صفاتو د باری تعالی دي کنه. او کله بیا داسي چې فنا د عین رش، فنا د ذات رش، نه عین مانند و نه اثر، لا تبقي ولا تذر. پوښتنه په خبره. او یا په زندګ تکلم کې چې جبریه دي چې هغه وی فاعل نشته سو الله، بس چې څه کوي خدای تعالی کې نګور زندګي وته ویلې
چې دا زنادقه دي. نو دغه زمونږ دعوه شوه. او کدی وی چې مونږه نفي د فعل د بندنه بالکل نه ده کړی، چرته مو کړی ده، نو مونږ په هغې د 10 نه زیات کتابونه د دې پیش کوو چې تاسو نفي د فعل کړی ده او په بلا کتابونو کې هم کړی ده. پوه شو په خبره باندې؟ لکه مختصرا ځان سره زر زر ولیکئ چې دې دا نفي د فعل په کوم کتابونو کې کړی ده. او چې کله مونږ دا خبره ثابته کړو چې نفي د فعل د دې په کتابونو کې شته، د دې دعوه به دا شي چې هر څه الله کې مخلوق هیڅ نشي کولی. او دا دې په خوله باندې ویم کتابونو کې هم لیکلي دي، الله نه د کېدو یقین، مخلوق نه د نه کېدو یقین. صرف په یو الله تعالی به ایمان او یقین ساتو، د مخلوق نه به ایمان او یقین کټ کوو. دا د تبلیغي جبري ریونډي فرقې دا څه ده؟ دعوه ده. او دا د دې کتابونو کې ذکر ده، مونږ یې دغه دې پیش کوو. خطبات طارق جمیل صفحه نمبر 38 ځان سره ولیکئ. خطبات طارق جمیل صفحه نمبر 38. دلته په نظر راځي چرته؟ موضوع امر بالمعروف والنهی عن المنکر کا حکم بمقام نارنگ منڈی. ابراہیم علیہ السلام بارے وہی لگیا دے. انہیں جبرائیل علیہ السلام بھی ایک مخلوق نظر آ رہا تھا. دت ابراہیم علیہ السلام یو مخلوق په نظر راتلو. هغه ورته وی الک حاجه، ما ته د حاجت شته. ابراهیم علیه السلام ورته وی چې نه، تا ته مې حاجت نشته. وګور هغه ورته یو مخلوق په نظر راتلو. نو دې ځینې بیا دا زنادقه استدلال کې چې ګوره مخلوق نه مدد به نه غواړي، ابراهیم علیه السلام نه دی غوښتی. نو نیمګړی حدیث ولې وی؟ یو خو په دې باندې ابن تیمیه په خپل فتاوا کې ردم کړی دی چې دا واقعا دا نشته. د اتیان د جبرائیل علیه السلام مصحف فروخ کېده. الکه تاسې پوښ ابن تیمیه پې رد کړی دی. دویم دا چې حدیث پورو وای دی کې بیا مخ کې راځي او ورته وایي چې خدای تعالی ته د حاجت نشته، وی هغه ته مشته. نو هغه نه سوال وکړه چې بشتي کې که نه. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې سوال ته نه کوم. ولې؟ وی حسبی من سؤالی علمه بحالی. ولی هغه ما باندې پوه نه دی چې د هغه د دین په خاطر ما سره دا کار کېږي. او خپله مې بچکی که بچکی بچ مې دي کې او که زما په سوځېدو راځي بس قربانۍ ته تیار یم. وی ته چې وی چې جبریل علیه السلام نه مدد ونه غوښتو، نو پته لګي چې مخلوق نه مدد غوښتل ناروا دي. نو دې کې خو مخکې راځي هغه خدای تعالی هم نه دی غوښتی که نه. دې کې خو مخکې لاړ چې هغه رب کریم نه هم نه غواړي. وی حسبي من سوال علمه بحالي. بیا خو هغې ته هم دا د مې جواز قول وکړه که نه. خو دې چې دا کومه خبره کوي همدغه دا کتاب ته اخل او مخکې رستو ګوره، همدې کې خدای تعالی درته راګیری. پوه شوې په خبره باندې که نه؟ درته به وایي ګوره زکریا علیه السلام د مخلوق نه مدد غوښتو چې ونه وه، نو خدای تعالی ولې سزا ورکړه، ورې بلې شو که نه، شهید شو. وی سټاپ، لږ سټاپ وکړه، صبر وکړه. ستا دعوه خو دا ده چې مخلوق نه مدد غوښتل شرک دی. شرک خو قبیح لعینه دی، حرام فی الشرایع کلها دی. داسې نه دی چې حرام فی شریعتین دون شریعتین شي، بلکې حرام فی الشرایع کلها دی. فاذا كان الامر كذلك چې شرک حرام بالاتفاق فی الشرایع کلها شو، او ته وی چې ګوره زکریا علیه السلام د ونې نه پناه وغوښته مدد، نو ونې پناه ورکو، بیا کمیس لږ بهر پاتې شو او خلک چې راغه شیطان ورته ویلین دی ونه کې دننه شوی دی، هغې اره باندې ورېولو.
نو ته چې دا د شرک لقب ورته ورکې او شرک ګڼې نو انبیا شرک کوي. خدای دې وشرموه. عظیمت په حق د نبی کې دی چې خدای تعالی نه وغواړي. انبیا چې افضل ترک کی او فاضل وکي، عظیمت ترک کی او دا رخصت وکي، خدای تعالی پاغیم سرزنش او عتاب وغیرہ په نازلې. نو که چرته استعانت او استمداد من غیر الله شرک وي نو ارتکاب کو زکریا علیہ السلام کړي. استعانت او استمداد خو د شجرینه طلب کړو، ونه ته ویل چې ما ته زیر هغه ورته پناه ورکا. نو ولی انبیا شرک کوي وای؟ تا خو معتزله مبخل، تا خو هغه فرق دواله چې د اسمت د انبیو نه منکر دي هغه دې مبخل. هغه خو صرف د صدور د ګناه قایل دي، ته خو لاړې د شرک قایلم شي چې انبیو نه انبیا ارتکاب د شرک هم کوي. نعوذ بالله. په دې خو د آدم علیه السلام نواله تر دجال پورې چا قول نه دی کړی، نو نه به وکي. او تا په داسې قول وکړو چې هغه ټول دی وبخل. پښتو باندې پوه شوې که پوه نه شوې؟ نو دا طارق جمیل استاذ وہی انہیں جبریل علیہ السلام بھی ایک مخلوق نظر آ رہا تھا کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے. دا حصر الفاظ گورا، دا ہی ہے، دا حصر الفاظ دی. دا عربی توانو نو د دې ګورو مغه دا وشوه چې لا فاعل الا الله. نو ما حواله درکه چې لا يتکلم به الا صدیق و زندیق. نو دا خو صدیقین نه دي کنه. صدیق داسې چې کله د سود مجوز وي او کله د غرنګ چې کم دی د الله تعالی ته د جهت د فوقیت او د مکان او د نزول حسی وغیرہ وغیرہ او د عینیت مثبت وي. نو دارنګ سړی صدق چرته کې دی شي. نو د دې دعوه دا ده چې فاعل او کون کې دا صرف یو الله دی. یعنی بندنه فعل نفی کوي، فقط باری تعالی ته فعل ثابتي او هغه ته فاعل وي. فاعل چاته وي؟ خو چې فعل چاته ثابت هغه ته فاعل ویلی شي کنه. نو چې دا هی وي نو د مخلوق نه نفی د فعل دی کوي کنه کوي. د دې دعوه دغه ده. دی نفی د فعل د عبادو نه کوي. مونږ وایي چې نفی د فعل د عبادو نه کفر محض دی. دا دی یو حواله. خطبه د طارق جمیل صفحه نمبر 38. مخکې به ورته مبلغ اسلام ویلو، بیانات موجود دي د بعض نام نهاد مناظرینو، مبلغ اسلام او فلان او دا. او اوس په هغه باندې بیانات ویډیوګانې کړي را لګېدلي دي. طارق جمیل داسې او طارق جمیل داسې. خو چې موږ سره مناظره تیره شو، یو کس ورته رینګ وکړو چې تاسو خو دې خلکو ته لیکل ورکړه چې څوک ارادې نه بغیر وایي چې هر څه الله کوي، مخلوق څه نشي کولی، اراده نه ذکر کوي. تاسو ویل چې دا کافر دي. نو دا خو موږ ته د ریوڼ مشران طارق جمیل صاحب هغیم د ارادې نه بغیر دا خبرې ښودلې دي، هغیم دا کوي. نو طارق جمیل پسې سخت کنځلو کوي، دا غم داسې داسې کړي چې هغه ته د ارادې نه بغیر دا ذکر کوي. اورېدلي هم دي که نه دي اورېدلي؟ نو دا دغسې خلک دي چې بیا په خپل مشران عمري ایثار نه دي او پښتو کې ورته سم کنځل کړي دي. نو دغه دی یو حواله. دویمه خطبات طارق جمیل صفحہ نمبر 54 پدی کے دے وئی پہلے میں نے بتایا کہ دل میں لا الہ الا اللہ راسخ ہو جائے، ساری مخلوق سے کچھ نہ ہونا نظر آئے، اللہ سے سب کچھ ہونا نظر آئے. ایمان درته مخ کی چې پزړه کې کله لا اله الا الله راسخ شي نو د ټول مخلوق نه د نکیدو یقین یعنی د فعل نفی بیا په نظر راځي، او دا ټول هر څه د یو الله نه کول په نظر راځي چې فاعل الله دی او فعل فقط بیا د ثابتېږي او دغه فعل نفی د مخلوق نه بیا راځي. پته ولګي دا چې دی نفی د فعل د عبد نه کوي او اثبات د فعل فقط باری تعالی ته کوي، حالان کې کلمه د فعل مشترکه ده. تارتن کله کله
د قرآن کریم بعضې نصوص به مونږ پیش کړو چې دی مستدل ګرځي د دې نسبت کیږي خدای تعالی جل جلاله ته یفعل ما یرید الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل او دا مخکې آیاتونه ما څومره پیش کړه هل علمتم ما فعلتم بیوسف فافعلوا ما تؤمرون یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین وغیرہ وغیرہ مشترک شو کنه شو کله کله نسبت کیږي چاته باری تعالی جل جلاله ته کله کله بلکې ډیر کرته نسبت شوی دی عباد ته هم دا خو د بزازي حواله د لما بار بار درکړې ده چې کل من لم يميز بين صفة الله وصفة العبد فهو ضال اوس چې ته داوستا داده چې هر څه خدای کوي کول او کېدل ذکر د کسب کې او بیا استدلال ورته کې د کلمې مشترک نه چې فعل له چې هغه په حق د باری تعالی کې راضي په معنا د خلق او د ایجاد او متکلمین هغه ته فعل نه وي هغه ته فعل وي ابو المنتهم دا لیکلی چې دا فعل له په معنا د خلق راضي او چې بیا الله ته په دغه مصدر په اعتبار فاعل ویل شوی هغه په معنا د خالق دی او چې بیا په دغه فعل کم اثر مرتب کیږي هغه ته مفعول یعنی هغه ته مخلوق ویل شي نو مخلوق خالق او خلق نو فعل په معنا د خلق شو نو دا چې فعل وته ویل کیږي نو ټیک دا خدا په معنا د خلق او د ایجاد راځي مونږ به د دیوبندي علماء حواله ورکو د شرقاید د ابو المنتهی او د نورو د علم کلام د کتابونو په حواله چې دا خلق دی ښه لکه ځان سره یو حواله ولیکئ بیان الفوائد شرح د شرح العقائد بیان الفوائد شرح د شرح العقائد اول جل صفحات 202 شرقائد په دغه زیره لګیدلې دي والفعل والتخليق عبارتان عن صفة أزلية تسمى بالتكوين فعل او تخلیق دا دواړه عبارت دي د صفت ازلیه د باری تعالی نه چې مسما کیږي د هر دواړه هر واحد په تکوین باندې بیان الفوائد شرح د شرح العقائد اول جلد 202 صفحه اغلی کلی دی فعل د فا په فتحې سره دی پښتو شرح ده فعل د فا په فتحې سره دی دیوبندي عالم دی دیوبندیانو تقریزونه بشته فعل د فا په فتحې سره دی او تخلیق نه مراد داسې یو ازلی صفت دی چې تکوین ورته ویلی شي د تکوین معنی ایجاد دا او بیا وی اوس که ایجاد د رزق وي نو دغه ته تکوین ته ترزیق ویلی شي او که د ایجاد تعلق صورت سره وي نو ورته تصویر ویلی شي او حیات سره چې وي نو احیا ورته ویلی شي د دې ټولو مرجع تکوین دی د تعلقاتو د خصوصیت په اعتبار سره خاص نمونه دي پښتو باندې پوه شئ نو چې تعلق د حیات سره راغی احیا ورته وي که د موت سره راغی اماتت ورته وي او داسې ورپسې راځه که رزق سره راغی ترزیق ورته وي نمونه ډیر دي نور همدغه یو تکوین دی رجع د ټولو تکوین ته کیږي نو ګور هغه هم وایي چې فعل دی نو ما عرض دا کولو چې د دې کتابونو کې نفي د فعل د عبادو نه راغلی یو نه مونږ به سونه کتابونه د دې پیش کوزه سونه کتابونه ښه
چې دی پکې نفي د فعل د عبادو نه کړې ده او په حصر سره ویلي دي چې فاعل نشته مګر یو الله او په حصر سره ویلي دي چې فعل نشته مګر یو الله نه صادریږي او دغه مذهب د جبریو دی او د جبریو کې بیا د جبریو محضو دی دریم ځان سره ولیکئ خطبات طارق جمیل موضوع اللہ کی نعمتیں بمقام شہداد کوٹ سن مورخہ مورخہ 2002 تبلیغ کا مقصد پوښوي په خبره باندې نو پدې کې دیره لګېدلې دی سم را خوک شوی دی یہ جسم کی گاڑی کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے نیچے اس طرح لانا ہے کہ اللہ چلائے تو چلے اعلان قال دی کی بیا ښکار ویلی دی ہمارا اپنا ارادہ ختم ہو جائے فهل هذا الا تصریح بالجبر ولی پرون مونږ د علم کلام کتابونه پیش نکړه د جهمیو رای مونږ پیش نکړه چې هغوی چې بنده ته اراده اختیار کسب فعل دا نشته که کوم فعل د دنه صدور و ظهور ته راځي نو دا منصوب ده ته به طور مجاز دی او دا دې کتابونو کې لیکلي هم دي چې په حقیقت کې د پردې نه اخوا یو بل ذات دی د هر څه هغه کوي مونږ په هغه مبحث کې چې کفري عباراتو د دې جماعت باندې هم لګولې د تبلیغ العامی په مسله کې د هغې حوالې مونږ ورکړي دی هغه مبحث بیا وورئ ویې ګورئ پښتو باندې پوه شوې که پوه نه شوې نو چې خپله اراده ختمه شي خو بیا خو نسبت د فعل هم دته نه کېږي که نه لکه د جماداتو خپل اراده نشته دی نو که هغې نه کم حرکت صادر شي نسبت هغه ته مجاز وي که نه وي او نسبت د دغه فعل بیا خالق تعالی ته سی حقیقتي او ما درته پرون مکتوبات شریف پیش کو چې ونفي الفعل عن الفاعل حقیقتا واثباته له مجازا كما هو مذهب الجبريه كفر محض مونږ ویلو کنو ویلي دا خو د دې کتابونو کې دا نفي موجوده ده کنه چې اراده نفي کا نو هغه فعل اختیاري م ته نفي کو نو چې فعل د عبد نو د فاعل نه نفي کوي نو دا زندقه او کفر محض دی که نه دی همدغه زندقه ده همدغه کفر محض دی دا څه شی دی دغه دی که نه خطبه طارق جمیل دا دی که نه زر راکړه ته پکې سوچونه کې دا ګورې زما په لاس کې څومره حوالې چې ما درکې دا دي او دا یوه نه دې کې زما د حوالې وګورې چې څومره ترې راوغوستي څومره ګلونه یې کرلي دا ګوري دا حوالې دا چې د هر یو زه ویم نو دی باندې میاشتې لګي میاشتې ښه او چې بیا ورسره حساب هم کوم د کتابونو د شریعت په رڼا کې نو ځکه یو سړی وایي چې سورې پرتوک دې روړو چې هره سوړه دې ګنډم خندا راځي نه یو سوړه خو پکې نه ده کومه سوړه به ورته مونږ ګنډو او بیا وایي لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے د لا اله الا الله تقاضا دا ده چې خپل اراده دې ختم شي مکمل او خو کټاس جهمي نه جوړ شي نو چې زندگی کی نو ورته وی چې صحیح موحد نه جوړ شو بس اوس صحیح موحد نه جوړ شو شپږم حواله ماهنامه دعوت و تبلیغ اپریل 2015 صفحه نمبر 22 ورسېدلې ماهنامه دعوت و تبلیغ اپریل 2015 صفحه نمبر 22 د پر ریکارډ پرتی ادارې سالیو دا شیزونه موږ سره ها پدې کې لیکلي دي زمین و آسمان کی تمام مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دل میں لاؤ پس مکه و اسمان کې چې څومره مخلوق دی که انسانان دي که پیریان دي او که اسمان کې ملائکه علیهم السلام دي د دې ټولو نه د فعل د صدور د نه واقع کېدو یقین زړه ته راوله نفي د فعل ته نه وکړه نفي د فعل چې د فاعل نه وکړي
او نفي د کسب د کاسب او د فاعل نو کی کفر محض دی کنه دی. خدای تعالی فرشتو ته اسمان والا ته فعل ثابت کړی دی کنه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. خدای ورته فعل ثابت کړی کنه ويفعلون ودی کوي هغه چې په سبانه مامور شوی وي. اور دیر سے وہی زمین و آسمان کی تمام مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دل میں لاؤ او چې دا درا واست خالص جهمی شوی کنه اراده دی ورته ختم کا اختیار دی ورته ختم کا فعل دی ورته ختم کا کسب دی ورته ختم کا. فهل هذا الا تصریح بعقیدة الجهمیہ وهل هذا الا تصریح بالجبر وهل هذا الا کفر محض. ندی په کتابونو کې دغه نفي دا مونږ پیش کو مونږ د دې پسې د ځان نه ورته پو د دې کتابونو کې داشته دي. یو بل رساله د دې ځان سره حواله ولیکي ایمان و یقین صفحه نمبر 11 ایمان و یقین صفحه نمبر 11 دا مونږه شواهد په دغه نفي د فعل پیش کو د کتابونو د خصم نه مونږ خداو کې خود الخبل چې نفي د فعل او د کسب د عبادونه کفر محض دی او بیا هم صغرام کې خو کبرام کې خو دو حدیثتم ساقط کو نتیجه په مرتبه کا دا سیدو کدا سینه ده صغرا د پاره مونږ دلیل لرو کبرا زمونږ بدیحی ده او پس د اسقاط د حدیثت نه نتیجه زمونږه بالکل مصرحه مبینه ارچاته کلم کله واضح کیږي. او بیا مونږ د دغه فعل او د دغه کسب په نفي شواهد د کتابونو د قسم د فرقيري وندي د کتابونو نمونږ پیش کو او دغه دې په لګیا یم کنه د خطبه د طارق جمیل چې زما پلاس کړي څومره خو مزین جوړ کړي دي ادو التکمیل او خطبه د طارق جمیل مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل کی 12 یادگار تقاریر کا حسین مجموعہ اولاندی ولاندی مرتب سوق دی ناشر حافظ محمد ندیم پس وروری دی کس بلا دی دغه شی نه دا بل شی دی پوښ په خبره باندې نو دا دی بل حواله شو ایمان و یقین صفحه نمبر 11 بخکارا الفاظو کې په دې کتاب کې نفي د فعل د عبادو نه کړی دا دغه رنګ ځان سره ولیکي. ماهنامہ دعوت تبلیغ ذی قیدہ 1435 ہجری ستمبر 2014 صفحہ نمبر 39. ماهنامہ دعوت و تبلیغ پاکستان ذی قیدہ 1435 ہجری ستمبر 2014 صفحہ نمبر 39 بالکل په صفا الفاظو کې پدې کې نفي د کسب او نفي د فعل د عبادو نه کړی ده او موږ دغه وضاحت کو چې دا کفر محض دي او موږ په تصریحات پیش کو موږ دی خو دنیا کتابونه په عقیده د اهل سنت والجماعت پیش کو چې هغه مثبتین د فعل عبادت لره او څوک چې دا وی چې الله فعل للعبد اصلا دا جبریه دي شرقید وتویل دي او شرح مواقف ورته ویلي دي او شرح مقاصد ورته ویلي دي او تمهید د ابي شکور ورته ویلي دي او تمهید د نصفي ورته ویلي دي او مکتوبات د امام رباني ورته ویلي دي او ابو المنتهي ورته ویلي دي او زما پلاس کې دا کتاب دی د مولانا فقیر الله صاحب قطب الارشاد اغم دا ویلي دي چې نفي د فعل د عبد نه چې څوک کوي دا جبریه دي او اثبات د فعل چې عبد ته کوي دا اهل سنت والجماعت دي. لکه دا حوالم ځان سره لیکي ستاسو په کار راشي صفحه نمبر 96 ځان سره لیکي شپږ نوي صفحه دا کتاب ځان توالی ډیر ښه کتاب دی افغانستان یو عالم لیکلی دی الله دې جزای خیر ورته ورکړي دلته وی په صفحه نمبر 95 کې په دې اواخرو کې ونؤمن بأن كل أمر من أمور الخير والشر حاصل بتقدير الله وإرادته ومشيته لكن الخير حاصل بأمره ورضواه ومحبته والشر ليس برضواه ومحبته فإنه تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى بها ولا يحب الفساد والأعمال الاختيارية للعبد كذلك أيضا حاصلة بتقديره تعالى
وأن العبد كاسب لها ولا قبح في خلق الشر إنما القبيح عمله وكسبه من العبد والعبد في كسبه مختار لا مجبور فلهذا يترتب على فعل العبد ثوابه وعقابه. نګوره بنده ته کسب او فعل ثابت کړی دی. اسوک چې داوی چې ان لا فعل للعبد اصلا چې نفي د فعل د عبد نه کوي دې ته شرع قاعدو کې نورو کتابونو جبریه ویلي عبارات را روان دي. دا خو یو سم مونږ ته لس غنټې دا مسله مخې ته پرته ده خو ورځې کمې دي دغه اساس باندې درته هغه نه چوړې زه خلاصه کوم درته وایم دا چرته ختمېږي. دا خو دنیا کتابونه چې ول د دې د دې چې څومره خرافات او ترحات دي دغه زه پیش کوم تفصیل سره زه وایم انه پوره کیږي. بیا د هر یو خبرې چې د شریعت مخالفي او د شریعت میزان او ترازو ورپسې راوالم په هغې کې تلمه او د هغې درته هغه شناعت او قباحت درته پې ثابتوم هغه ځان ته اوږد وخت غواړي. نو دغه بل رساله شو چې په دې کې هم دې نفي د کسب او د عبد نه صراحتا کړې ده او دغه د جبریو مذهب دی. سلورم مې خولې نه وته غو سلورم خو نه جوړېږي دا خو دې خبر سویمه حواله شو ومه حواله شو. ارشادات و مکتوبات. ارشادات و مکتوبات حضرت مولانا شاہ محمد الیاس دہلوی زما پلاس کې دی وګورئ ورته. مرتب افتخار حسین فریدی صفحه نمبر 39 یو کم سلوختمه صفحه. پوه شئ په خبره باندې لا الہ کی دیزی کی دغه تحریف کړی دی. لا الہ اپنی اغراض اور خواہش پر نہیں چلے گی الا اللہ اللہ کے حکم اور امر پر چلے گی. دینی حق کا کام کرنے والوں پر نصرت مدد برکت پہلے زمانے سے زیادہ ہے. اس وقت 50 درجے زیادہ ثواب ملے گا. اور د صحابو نه زیات مدد خدای تعالی د دی وخت وی مونږ دی تبلیغیانو سره کوي او هغه ته چې خدای تعالی په یو عمل یو ثواب ورکول مونږ ته 50 سره کوي. دی وجنه مزه طارق جمیل یو بل کتاب پیش کما چې پاغي کې دا وضاحت کړي دی چې چا یو سر روزه ولګوله هغه ته به د 50 صحابو اجر او ثواب ملوي. همدغه معنا ودا و د تبلیغ ما سره پرته ده او دا غي په دې ټیټلې دغه د یو بیان ندار اغستی په ټیټلې د لیکلي په یو سر زه د 50 صحابو ثواب ورته ورکی نه وجه کال اولګي کې دي ش انبیا هغه تم په صفر کې ضرب ورکی نعوذ بالله انبیونه مر په صفوک کی او دا خدای ریون کې کم سخې چې ناستو عبد الوهاب کې دي شدت د اولوهیت مرتبه دی ورکی نکاح په کې ټول ځان ټول عمر لګولې وکنه نو چې پدری ورځو د 50 صحابو اجر او ثواب ملويږي په سلوي خطبه د سو ملويږي په کال به د سو ملويږي او په ټول عمر بیا د مخلوق د ثواب وعده ور سره کوي د مخلوق په ثواب هغه ته غاړه دی ورځي کیږي نه بیا خو د خدای توپ مقام ته وټوپونه وي جن نه دا نعوذ بالله دا غوس الہ دی د ټول عمر ور بخلې دي په خبره باندې پوښ نه جوړه غب دی چې په درې ورځو د 50 صحابو ثواب ته ملويږي د اوسه خدا غرنګ ځان سره ولي کوي ریون کا عشرہ اور چند اہم مذاکروں کی نایاب کتاب تلخیص از بیانات مولانا مفتی عبدالباعث صفحہ نمبر 3 عمدہ کتاب ځان سره ولیکي صفحہ نمبر 22 خطبات طارق جمیل ځان سره ولیکي صفحہ نمبر 54 او دا سنورم ډېرې غني حوالی دي خو ځاو رکیکا زمونږ داوا په دې مسله کې تاسو ته بار بار ما واضحه کو د دې خلکو داوم د کتابونو نه وسپل واضحه شوې ده چې حاصل دغه درې څلور جملې جوړیږي هر څه الله کوي یو ده مخلوق هیڅ نشي کولای دویمه ده الله نه د کېدو یقین دا دریمه مخلوق نه د نه کېدو یقین دا سلورمه صرف په یو الله تعالی و ایمان او یقین ساتو دا پنځمه
د مخلوق نه به ایمان او یقین کټ کو دا شپږمه نو دا د دې کتابونو کې دغه دعوی دغه ذکر دي که ذکر نه دي په خبره باندې پوه شو کنه او اوس دا خبره چې دی کې چې یاره الله نه به د کېدو یقین ساتو نو دا خو به تاسې اورېدلي که نه چې صاحب البیت ادرا بما فی البیت په خبره باندې پوه د کور خاوند د کور په دننه حالاتو ښه پوهېږي دی چې دا خبره کوي چې الله هر څه کوي مخلوق څه نشي کولی نو دا الله هر څه کوي دا څه یادوي دا هم یو څو حوالې ځان سره ولیکئ چې دا دې کتابونو کې الله په څه تړلي څه یادوي پوه شوې په خبره باندې انسانی عظمتکاراز حواله ما تاسو له درکړې وه که نه انسانی عظمتکاراز کې څه ویلي چې موږ سره څوک 40 ورځو له وځي که دې دوکانداري خدای تعالی به راکوشي دوکان کې به کیني ډېره به ولګوي که د کور کې څوک ني خدای تعالی به راکوشي کور کې به کیني ډېره به ولګوي ادي چې وایي هر څه الله کوي دغه یادوي دکه صاحب البیت ادرا بما فی البیت خو کتابونو کې هم دغه وضاحت کړي دلته خو اجمالي طور باندې وایي چې هر څه الله کوي نو دا به ستاسو کتابونو کې ولټو چې تاسو الله ته څه منسوب کړي دي خو هغه به ستاسې مراد دي که نه یو هم دغه منسوب کړي دي چې الله تعالی را کوزیږي او الله تعالی ناسته کوي او ډېره لګوي نعوذ بالله دا خو د مجسمه عقاید دي او دا خو د کفر عقاید دي زمون امام سے په فقہ اکبر کې لیکلي دي وصفاته تعالی بخلاف صفات المخلوقین لنډه کې خبره ختمه کړې ده چې د خدای تعالی صفاتونه شته خو د مخلوق د صفاتو په خلاف دي د مخلوق په صفاتو کې ناسته ده الله د الله په صفاتو کې ناسته نشته او تاسو ناسته ثابته که او موږ به دا ثابته کو چې دا د مشبهه او فرقې نظریه ده او مشبهه فرقې دوه قسمه دي چې هغه مخلوق را لیو خدای سره مشابه کوي او دویمه ده چې الله را لیو د مخلوق سره مشابه کوي او موږ به د علم کلام د کتابونو تصریحات بلکې د مفسرینو تصریحات پیش کو علامه ابن کثیر دمشقی لیکلی من شبه الله بخلقه فقد کفرا څوک چې تشبیه د خدای د مخلوق سره ورکوي دا سړی په کافر شو الله د مخلوق غوندې خو نه دی او ته را کوزیږي او ډیره لګي او کینی ناسته خو د مخلوق صفت دی او ته خدای تعالی ته ثابتې لګیا په خبره باندې پوښ نو کفر توري او کفر سپینی هم دغه سی وی کنه چې د مخلوق صفاتونه خدای تعالی ته ثابتې او الله تعالی را کوزي او بیا د کټ کیو کورسه کیو بل څه کې ناز ګرځي خدا تقسیم دی هم دا کفر دی کنه دا دی یو هم دا غرنګ زما پلاس کې دا خطبه د طارق جمیل لیدې دا لیکلي دي وی په جنت کې چې څومره آبادی شوې ده دا یو خخته د سرو بل د سپینو او منځ کې مشکو فلانې او دا نوی دا ټول آبادی خدای تعالی په خپل لاس کړی ده نعوذ بالله هر څه خدای کې سمانه خدای نه ګلکار مونږ ته جوړ کو دغه کتابونو کې تصریح کړی ده کنه په خپل وی کنه یو ځای خدای غږی کې اجمالی خبرو کې چر الله کوي چې کتابونه وګوري وی دا د جنت ګلکاری خدای کړی ده نو خدای تعالی نه ګلکار جوړ کو دغه ورته مونږ وایو چې تاسو وی چې هر څه خدای کوي یعنی ناستا پاستا ملاستا خوراک سکاک نکاح بول براز وغیرہ نعوذ بالله ټول خبرې مرته منسوب کی کنه او کتابونو کې دغه دی لیکلي زه حواله ورکوم دیم لیکلي دي چې د جنت کې کمرو کې چې څومره فرنیچر پروت دی د دې رندا د دې ټکوهل د دې اخودل د دې رنگ کول
دا ټول خدای تعالی په خپل لاس کړي. خدای تعالی نه ترکان جوړ کو کنه، هر څه خدای کوي. نو خدای تعالی میزونه جوړي، نعوذ بالله. خدای تعالی د جنت فرنیچر جوړي. لکه خدای دې شرموا، هغه د ذات دی چې یو شی ته وي کن موجود شه فیکون، هغه موجودیږي. هغه ویل جنت جوړ شه، جنت جوړ شو. هغه ویل جنت کې فرنیچر دې تیار شي، بس تیار شو. ټک وهل او رنده کول او رنګول دا دې سي بغل خړلې دي خدای تعالی پس. خدای تعالی د دینه پاک ذات دی. او دا موږ د دې د کتابونو په حواله دغه د پیشکوزان نه وایو. د دې کاروبار په کوي، دغه د تقاریر را جمع کړي دي، په کتابونو کې درج کړي دي، او د خپل هغه اجمالی خبره تفصیلی پکې کړي دي. مونږ بدام پیش کو چې په جنت کې څومره پردې لګېدلې دي، پردې د دروازو یا څه، دا وی خدای تعالی په خپل لاس ګنډلې دي. یعنی خدای تعالی نه درځي جوړ کو، هر څه خدای کوي، په خدای تعالی ګنډل کې لګیا دي، درځي تی نه جوړ کو. هولندو وی چې خدای تعالی د سه پاک ذات دی چې یو ډولی جنت په کلمه د کون پیدا کړي دي، پاغي کې زبردست فرنیچر په کلمه د کون پیدا کړي دي، پاغي کې زبردست پردې په کلمه د کون پیدا کړي دي. دا ته چې د عوامو په وړاندې دومره ورخوږیږي چې نه دا کار د دیوال خدای په خپل لاس والي دی او دا پردې خدای په خپل لاس ګنډلې دي، فرنیچر په خپل لاس تیار کړي او تراشلې دي، نو دا استاد هغه خبري وضاحت شو کنه. ته چې هر څه خدای کوي تفصیل دې دلته وکړو، لکه صاحب البيت ادرى بما في البيت، او دغه خبر استاد کفر دی. دا خو د مخلوق صفات دی ورته ثابت ک. او ما درته وختي ویل چې وصفاته تعالی بخلاف صفات المخلوقین، او دا خو د مخلوق صفاتونه ته خدای تعالی ته ثابت دي. دا چې کفر نشي، کفر توري او کفر سپین. خلک وته د بزرګانو عقیده ساتي، زموږ جماعت ته نن راغلي بزرګان دي، پوه شو په خبره. او حال دغه دی چې بیا کتابونو کې دغه خبرې کړي. دا حواله در کوم درته دی، بل دا بل حواله هم ځان سره ولیکئ. دی بل ځای لیکلي صفحه نمبر 138 کې، ارے اللہ خود آ جائے گا، اللہ بخپل راضی، او وی بچ میرے بندے میرے ہاتھ سے پی، وسقاہم ربهم شرابا طہورا. الله بخپل راضی او بنده ته جام په قیامت کې نیولې چې میرے بندے میرے ہاتھ سے پی، والا زما د لاس نه دا ګلاس وسکا. الله تعالی تک ثابت ول. آیا دا د يهوديانو عقیده نه و چې ما درته حواله درکړې وي؟ فذهب انت وربك فقاتلا، پدې خازن وګوره د مایدی آیت دی، پدې جلالین وګوره، پدې جمل وګوره، پدې محمود علوسی وګوره، پدې دا خطیب شربینی وګوره. یره دا څومره تفاسیر د اهل سنت والجماعت چې په وګوري، هغه دا تصریح کړي لعل القوم كانوا مجسمه لانهم يجوزون الذهاب والمجيء على الله. يهوديان مجسمه ځکه دی الله تعالی د تګ را تګ جایز ګڼلو، جایز ګرځولو، او دیم وی اره الله خود آ جائے گا، خدای په خپل راشي، را تګ مجیت الله ته ثابت کو غنا. دا يهودیت شو کنش چې ارس خدای کوي، یعنی الله به قیامت کې راضي او په خپل لاس به نعوذ بالله ګلاس نیولې، اره لو میرے بندے میرے ہاتھ سے پی. دا اوس د الله به ادبی نشو، دا اوس الله ته د مخلوق صفات ورکول نشو، دا اوس د يهوديانو عقیده نشو، دا اوس تقسیم نشو. عمدہ رنگ صفحہ نمبر 146 کی لکھی دی، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آ کر کہے گا مرحبا بالصادقین. اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آ کر کہے گا مرحبا بالصادقین. اللہ بخان دیو مخی تبراشی اوی بچ زماری اشتونو بندگانو مرحبا رحل کر کلی دی بیتا سوتا. اس کم آیت کی راغلی دی؟ تا دا کم آیت ترجمہ دا ہوکا؟ خدا اس کم حدیث کی راغلی دی؟ عمدہ رنگ صفحہ نمبر 213 و 214 کی لکلی دی اللہ خود آئے گا اور اعلان کرے گا. اللہ بخپل راضی اور اعلان بکی.
نو الله تعالی تک ثابتول، الله ته تک ثابتول، الله ته ناس ته ثابتول، ملاس ته ثابتول، کوزیدل او قتل ثابتول، آیا دا لوازم د جسم نه دي؟ آیا دا د مجسمو مذهب نه دی؟ نه پوهېږم چې دا دیوبندي علما چې دا بعضې کسان ورته د علم کلام سم ماهران وي، غټ القابات ورته ورکوي، محقق العصر ورته وایي. مونږ دغه محققینو د دې عصر ته وایو چې تاسو خو وایئ چې مونږ شرع قید علم کلام کې دا محاضره ده او دا مکالمه ده او دا درس اول دی او دا فلانې دی او زه مهارت لرم. نو حضراتو تاسو د دې خپلو خلکو چې تاسو ورته د دیوبند شاخ وایي، دا تصریحات په عقیده د تقسیم تاسو نه دی اورېدلي، تاسو نه دی کتلي. ښه ما درته وویل دا کتابونه والې اوس یې وګورئ. نو ولې د حق نه ځان چپ کوئ؟ ساکت د حق نه څه شی وي په نس د حدیث؟ شیطان یې اخرسني. نو ولې د حق نه چپ کېږئ؟ مونږ له تکړه یې چې یاره دی میلادونه کوي او بدعات کوي او دی پیغمبر ته علم غیب ثابتوي او دی د استمداد قیل لیو، د ما فوق الاسباب د استمداد قیل لیو، دا خو شرکي عقاید دي. دا ستاسو په دې خپل جماعت کې چې دا صریحي تقسیم موجود دی، ولې پې چپ پاتې؟ که تا دا پته نی اوس خو درته پته ولګېده که نه؟ دا کتابونه یې واله که دې کې نو خو زه به زه پړه او که دې کې شته استازو کسانو کړي دي او ته ورباندې چپ پاتې کېږي، نو دا خو محترم وروره ستا د شان سره زیب نه لري. ستاسو اختلاف موږ ته معلوم دی چې په څو رانیږئ، په چو رانیږئ، په څو رانیږئ، په ذاتیاتو رانیږئ او په کومو خبرو رانیږئ. دا زمونږ غوندې ورانېدل د دې خلکو سره چې د خدای په رضا مبني دي، تاسو کې دا خبرې نشته دي او دا په ځان کې راولئ. دا راوستل غواړي که نه غواړي؟ عالم چې د چا سره ورانیږي په ذاتیاتو به نه ورانیږي، د خدای په رضا ده. ستا دپاره مې دوستي او دشمني ده، ستا دپاره مې دوستي او دشمني ده، بل روزګار په دنیا نه لرم بیتا. ای خدای پاکه، که چا سره دوستی کوم ستا په خاطرې کوم، که چا سره دشمني کوم ستا په خاطرې کوم، په نورو خبرو اترو چا سره ورانېږم نه. تاسې پوهېږئ په دې اشارو په دې خبرو باندې که نه؟ نو راځه ورپسې دا ځان سره ولیکئ تاسو 299 صفحه او 300 صفحه، صفحه 299 او صفحه نمبر 300 د خطبات طارق جمیل جنت کا گر عنوان ورکڑے دے. اللہ نے گر بنایا فرشتوں نے نہیں بنایا، گر گارے مٹی کا پتھر چونا سیمنٹ اور اس سے نہیں بنایا. اللہ نے اس کا نقشہ پہلے خود بنایا، اپنے علم سے اس کا نقشہ بنایا، پھر اس کے اینٹیں سونے چاندی زمرد یاقوت، پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے لگایا. اور اب آپ تصور کرو، اللہ ایک گھر خود بنا رہا ہے، ایک انجینئر نقشہ دیتا ہے، ایک ماہر مستری اس کو بناتا ہے تو وہ گھر ایک نرالا اور عظیم الشان بن جاتا ہے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ اس کی زمین سونا ہے، اس پر مٹی مشک ہے، گاز زعفران ہے، بہتے چشمے معین کے ہے، اٹھتے چشمے سلسبیل کے ہے، شہد پانی شراب کی نہروں کے جال ہے، پھر ایسی فضا وادی میں مشک کے ٹیلے ہے، ایسے ہوئی کنا، مشک کے پہاڑ ہے، امبر کے پہاڑ ہے. اللہ خود آ کر اس گھر کا نقشہ بنا رہا ہے، بنیاد کود رہا ہے. بنیاد پخپل کنی غل خورا په کلمه د کونه جنت تیار کو تور باندې بنیادونه هم کني. پوښ په خبره باندې بنیاد کود رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے گارا اور اس کا ڈیزائن اپنے علم سے تیار کرتا ہے، بناتا خود ہے. بنانے کے بعد جیسے اللہ اپنی ذات میں حسین، ویسے اس کے ہاتھوں سے بنا ہوا گھر حسین. اور ہاتھ الفاظ. پھر بنانے کے بعد اس میں سامان رکھتا ہے تو یہ نہیں کہ یہاں کے ترکانوں کا فرنیچر رکھ دیا اور یہاں کے بنائے ہوئے درزیوں کے پردے لٹکا دیے اور
یہاں کی مل کا کپڑا لٹکا دیا. اللہ نے اس میں جو پردے لگائے وہ خود بنائے, جو فرنیچر رکھا وہ خود ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر مکمل کر دیا. پھر جس چیز کو اللہ مکمل کرے وہ نہ مکمل ہو نہیں سکتی. مکمل کرنے کے بعد جس دن بنایا تھا اس دن سے آج اور آج سے قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اس کو پھر اور سجا رہا ہے. نظر پس پوښی په خبره باندې څومره تصریح کړې ده. یاره خالص مجسمه دی او کنه دی مجسمه محض د جملې نه دی ښه او داسې ورپسې نور ما صفحې را ماتې کي خو هغه ډېر اوږد وخت